دا زنانه چې کم دي دواړه د منونو خور لاندې شوې الله دې وکړي چې د دې دا کیس دغسې د منونو خور لاندې نشي او پولیس خپل افیشنسي وښیي. بس روچته مې کړه یو ډي سي پي صاحب دې راغه ګاډی را روان و هغې کې مې واچولې دغه ته مې وړو دې دقسې د دې ګیروان نه کلک نیولې چې ما نه به خوځې نظره نه روانې دوه نري نري هلکانو په موټر سایکل راغلل ولې را باندې راشانه جي ډازې وکړې او بیا چې لکه دغه د خلک وایي چې دا طاقت کې و زور کې و دا ودرېده چې څنګه ودرېده بیا د هلکان راکوشوي دي او بیا 11 ډزه دي دا لګېدلې ده. سبق یې مو ویل ټیچر هم شوه بیا یو بل سپیان و چې موږ د دې ټیچرۍ لپاره څومره منډې والې لکه دا هغه وخت الیمنټري کالج دلته هم نه پېښور کې دې باسټل کې هغه منډه تړلې مور پسې والي سټو کې نو دغه سبقونه مې بیا ټیچرۍ او د کوم اګزام یې ورکړه دا دغه والا دا ډي ایم پوسټونه کوم چې ګورمنټ اف ایجوکیشن دغه کې نو هغې کې بیا نوکره شوه دغه 2004 نه نوکري کوله خو خپل ژوند هم تېرېده او منځ پکې دغه راغلی دا ظلم وشو. پولیس په باندې خپل ټیکنیکل او هیومن انفارمیشن لحاظ سره روان دي او ان شاء الله امید دي چې ډېر ژر به موږ ته څه کامیابي ملو شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو کتونکو 400 کې په هغه مقام باندې ولاړم په کم ځای باندې چې پرون نامعلومو کسانو دوه د سکول ټیچرانې چې کم دي هغه وجلې وې. دې حوالې سره د کم دواړه زنانه چې کم دي د دې فیملی سره ما خبرې کړې دي. د 400 ډي پی او چې کم دی هغې سره هم خبرې کړې دي. چېرې دا څه وجوهات 24 غنټې تیرې شوې په دې کې څه انویسټیګیشن وشو د دې دواړو ټیچرانو فیملی د وینا څه ده چې دا څونه وخت نه دي ټیچینګ کول دې کې چې د دې کوم هسټري ده هغه هم زه تاسو ته بیانوم. ډېر ظلم شوی دی ډېره دردناکه پیښه ده ځکه چې دا دواړه وې ټیچرانې د یو ټیچر قتل چې کوم دی هغه د پوره معاشرې قتل دی. دا کیس چې کوم دی دې رپورټ کې تاسو له د دې مکمل تفصیل هم در کوم او دا هم درته وایم چې دا د 400 پولیس لپاره یو چیلنجینګ کیس دی. باقی تفصیلات زمونږ په دې رپورټ کې وګورئ. اسم خان پرون چې کومه دا دردناکه پیښه شوې وه که نه دوه د سکول ټیچرانې چې وجلې شوې وې دې کې ستاسو کور والا هم شامله وه د دې وقوعې تاسو ته څنګه اطلاع شوه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سرجي دي اول سار وختي رابطه وکړه یو ماشوم زوی د پېښور ماډل کې سبق وایي اولې کال وکړو یې رجي د پیپر دی او دله رنګ منګ او شارپنر او لیول دا څه ولې راوالي ګپې شپې را سره لګولې وي چې ما ورته خرچه برې پرې راځي یا تقریبا سره پاسه 8 بجې وي کال یې وکړو بس زم د نوي ځان رارسوي چې را باندې ډزې وکړې چې وکړې هېڅ پته نه لګي زه په منډه د موږ د هلکان ټول را منډې والې د دوکانونو نه زموږ د چوک کې قصابې دوکانونه لري را منډې مو والې چې راورسېدو د دې موبایل لا په لاس کې دوی پرتې وې دغه ټایم پرتې وې دا یو راټکه جي مړه وه او دا یو چې کوم دی ستاسو کور والا ژوند کور والا چې کوم دی زه ورسره ما دغې کې روچته کړو دا ما دا ورواره چې دی عباس او د عمر دا ورور مې مو راسره موږ ټول را منډې والي بس روچته مې کړه یو ډي سي پي صاحب دې راغه ګاډی را روان و هغې کې مې واچولې دغه ته مې وړو دې دقسې د دې ګیروان نه کلک نیولم چې ما نه به خوځې نظره نه روانې جینې څوک و د عباس ته تپوس وکړو عمر ته تپوس وکړو دوه نري نري هلکانو په موټر سایکل راغلل ولې را باندې راشانه جي ډازې وکړې او بیا چې لکه دغه د خلک وایي چې دا طاقت کې و زور کې و دا ودرېده چې څنګه ودرېده بیا د هلکان راکوشوي دي او بیا 11 ډزه جي دا لګېدلې ده. بیا تاسو هسپتال ته روانه کړه هسپتال ته روانه کړه بیا لاړو دلته څه ټریټمنټ موږ ته میلاو نه شو بیا لاړو امبولانس کې مو واچوله پېښور ته لاړو پېښور کې ټوله بس دا د دیدي واړه چې کوم دا ټولو بس ډېر ګران کار دی ډېر سخت وخت دی بس هلته د قرنګي را لاس نه نیولو دا عباس د عمر ما نه خوځی ما یو ساعت پسې بیا هم ساه ورکړه
دی چې څه ټایم دا دې ځای نه چېرته تلل که نه تاسو نه وې چې دی د کور ووتل دی پیدل وو یا ګاډي کې واکو دی به واکو دی ته د دې خشته خیلو مثانې وي د دې 400 بازار مثانې وي د کشمیر باغ مثانې وي دی به یو ګروپ راټول شو بیا به دلته خپل ځان له چینچي کړی واغې کې به ټول یو ځای کېناستېدل دی به سکول له سوداګانې مو کړې دې ځای نه به جي روان شو دغه ټایم دی دواړه وې که نورې ټیچرانې هم ورسره وې به وي جي او دی پیدل روان دی به پیدل روانو دی کې را صدارت چې کوم ده دا به د شوګر بیماره ده دی به د دې په وجه دی سره واک ستا چې کوم کور والا و د دې نه ستا څو بچي دي تا 2 ودونه کړي دي زما 2 ودونه دي دا چې کوم ستاسو کور والا قتل شوی ده دا ستاسو پهله ښځه وه یا بله دا اوسه به مره جي د دې نه ستاسو څو بچي د دې نه درې بچي دي یو دارې یو سکول ته تللی دي او پهله کور والا چې کوم ستاسو ده هغې دا بچي دي یو دارې دې سره ستاسو واده څونه وخت پیله شوی او څه خوښې باندې شوی په خوښه باندې شو تقریبا 2 کاله خو دا وشو چې دا بلتي شوې ده په دغه یو سکول کې په یو ځای کې دا هم زموږ رشته دار دي را کم سره چې وپات شو ډېر نږدې ډېر د کور رشته دار هم دي نو یو ځای یو ټیم یو وخت دی 2 کاله دا تیر کړل تاسو وایئ چې دوی به پیدل دغه ځای ته روزانه د دې نه مخکې سرجي د دې نه مخکې به ډبه راتله خو ځانه نه لري هغه ډبې والا سره دي څه په پیسو میسو په دغه باندې دغه شو چې یاره کرۍ سیوا کې ګیسونه نشته یا داسې یا هغسې دوی وایي چې یاره موږ په دې ډبه کې نه ځو بس دې اخوا دې خو وایي چې پیسې سیوا کې دې نه پهله دې څه داسې خبره کړې وه چې یاره موږ باندې چا ګواښ کړی دی یا نه داسې هېڅ هم نشته ما یو لور مې هغې سره بیا ډېر کلوز د زړه هغه خبرې اترې کولې وه ته مې لورې داسې راته څه ویلې راویلې وایي هېڅ هم راته نه ویلې نه ما ته څه ویلي دي تاسو خپل هم چا سره داسې شکر الحمدلله هېڅ هم نشته جي زمونږ چې و خو ما سره به وکنه زه خو سره دي نیمه شپه باندې په دې ادیره باندې 3 بجې زوزم زه دکان ته ځم 3 بجې تاسو دواړه کور والا یو کور کې دي جی د دې تاسو کوم وای وکالو شو چې د سکول کې برتی شوی دي کنه ګورنمنت سکول دی دا کم ځای کې دا سکول او دی پسند کلی کې دي چاپسان کلی کې های سکول دی نساء شاپسان کلی کې دی د س ټیچر دی پی ټی سی سټی اس ایس ټی پوسټ باندې جی خو غټ پوسټ باندې 17 سکیل کې دي مطلب اس داسې صد سکول طرف نه ټینشن یاد سم نه جی 24 غنټې څنګه دی وکوي تیرې شوې کنه دا بچي خو به مور یادې کنه دی لته څه تسلی ورکې او سوي سر جی سار سره دا یو پلاس پروت مور چې به واشروم ته لاړ نو دی به ما سره پلاس پروت نو د یو د واشروم گیټ ته کتل چې اوس خو به مور روزي نو بیا ما ته کتل بیا واشروم گیټ ته کتل خو لکه هغه مور رونه وته نو د داسې لک شانتي وی ماما د دې جی نه مور مړه شوه نه پلارو نه ورورو دا 2 خويندې وي یو په د ایم ام سی هسپتال سره ترور وی دی هغه هم ورکړه دا مو وکړه جی د نور سو کوم نو لکه تروريانې د ترور زامن دا ټول فیملی خو دا خشته خېلو خو خانان خلک دي اني خېل دي کمزور خلک نه دي جی اوس د دې نور څنګه یو خور درونه مور پلان سم نشته وقاسه پرون چې کومه د دردناکه پیښه شوې وه د دې وقوعې انفارمیشن څه و سر بسم الله الرحمن الرحیم دا پرون د جمعرات پورس سهار تقریبا داسې 8:30 بجې پولیس انفارمیشن راغو چې 2 زنانه دغه شانتي دی مقبره کې تیرې دي په لار باندې 2 نامعلوم موټر سایکل سوار راغوي په باندې فایرینګ وکړو آی کې یو زنانه زخمی شو هغه په زخمی حالت کې هسپتال ته وړي او د بل زنانه په موقع باندې ډت شو بیا پولیس چې څنګه موقع ته روسل سپاټ ته نو لیټر ان بیا دغه دوړو زنانو شناخت شو هغه دوړه زنانه چې کوم دي سرکاري سکول کې فیمیل ټیچرز دي او پای کې هغه یو زنانه چې کوم دي انیشلی چې کوم سټیټمنټ ورکړو چې دغه رنګونګه نامعلوم کسان په موږ باندې راغنه کاپو شو او په موږ باندې فایرینګ وکړو نو دغه په سټیټمنټ باندې بیا موږ هغه فایر درج کو لیټر ان انفورچونټلی دغه زنانه هم بیا ډت شو سر 24 غنټې تیرې شوې پته ولګي د سر چې څه وجه کې دي شي دی وایي چې زموږ چا سره داسې تناظم نشته بالکل فیملی خو سپورې لا داسې ډیسپیوټ موږ ته مخې ته نه دی روړی چې راغی کې داسې اندازو شي د دواړو فیملی سره سابقه دښمنی سره سابقه تناظم نشته دی خو پولیس په باندې خپل ټیکنیکل او هیومن انفارمیشن لحاظ سره روان دي ان شاء الله امید دي چې ډیر ځل به موږ ته کامیابی ملو شي سر کم چې کم د دهشتګردۍ د لهر دوباره شروع شوی دی پولیس ټارګټ کیږي د هیلث ډپارټمنټ خلک ټارګټ کیږي تاسو څه غنئ دم هغه څه وکوله موږ د هر پهلونه د دې جایزه لګیا د اخلو حاضر سات دهشتګردي ډیکلیئر کول یا نه ډیکلیئر کول د پریمیچور وي خو بظاهر دا شانتي اثر ښکاري نه خو بهر موږ په هغه اسپیکټ لازمان کار کوو
خو شاکه چې کومې سی سی ټي وي کیمرې لګېدلې دي سلګ ډېر څه کلو ملو شوی دی سر دا چونکی د کتاوس د جای وکو وګوري نو دا بالکل قبرستان دی او دا کافي د دې د کور د سٹارټ نه تر انډه پوري دا شانتي سپاټ پای کې نشته خو یو دوزې کې مونږ ته سی سی ټي فوټیج مونږ تلو دا هغه نه مونږ ته هوپفولي چې هغه نه مونږ ته سکلو دغه کیږي سر ډس پس شوی دی او څومره ډس پدې لګېدلې دي دې کې 30 بور پسټل یوز شوی دی او تقریبا 10 نه 15 پورې راوندز یوز شوی دي دا څه غنې سر څومره ټایم به داسې ولګي چې حل بشي سر ان شاء الله د 400 پولیس تمام انرژي تمام افورټس په دې کیس باندې زموږ ان شاء الله په خپل افورټس باندې الله تعالی پاک نه غټ امید دي چې ان شاء الله موږ په دې کامیابی نعیم خان پرون چې په 400 کې کومه دردناکه پیښه شوې وه دوه ټیچرانې چې وژلې شوې وې هغې کې یو په موقع مړه وه او یو بیا په هسپتال کې مړه وه یو پکې مودې هم د ستاسو خوراکۍ پکې کومه یوه جي زمونږ خوراکي په کوم دلته په موقع باندې وفات شوی را دغه را دا دختر کوم ثواب ګل چې کنه او همشیره نعیم جان او همشیره دا شیراز کنه دغه زمو خوراکي دې څومره ایج و دي کوم سکول کې ډیوټي کوله شاپسند سکول کې دی وخت ډیوټي کوله او تقریبا د 2004 کې دا برتی و ایز ا ګورنمنت ټیچر او دی عمر چې نو لکه د ما خپل 48 49 تقریبا دا ایج دی دا مانو یو سلو 15 کاله مشره وغیرہ دا 452 ویل شي کنه دا قشان ایج په څه پوسټ باندې دی اس ډي ام پوسټ باندې پرون چې دا وکوه شو کنه دی دغه ټایم د کور نو وتر ډیوټیل روانو تاسو چرته وې تاسو ته اطلاع څنګه ملو شو بیا تاسو موقع ته چلاړې قتل سره د خپل جی د قزر پاپولیشن ډپارټمنټ ایز اسټیس سکینر سټیسنوګرافر کار کوم زه خپل د ټیم حسب معمول ډیوټي له میزان تیارو واشروم ته ورلم 8 بجې باندې او تقریبا 6 منټه او ته بجې لکه ماته ناکینګو شو د واشروم ورچېره دغه شان غیپا باندې رزي شوی دی او دا به 6 منټه او ته بجې وي نو زه چوتم بس هغه تا دی باندې لاړم لکه زمونږ د کور سره خوا کې دا بس مخامخ بیا دیره ده نو کور نه تقریبا داسې یو 15 منټه فاصله کې دا وقوع شوی ده تاسو چې ورلې نو دا پرته وکړو چې تکړه نه جی دا دا و چې تشه او معنا مشر رور مدي شیراز نو مېره فهم نو مېره ری معنا مخ ورغلو نو دی بیا هسپتال کې چې هسپتال ته لاړم ما هم دغه وقوع چې موقع ته غځنه مې رور ته کالو نغراتوي چې د کاغې ډټ شوی دی او پوسټ مارټم ولکه ای سوي چې دی اړو مطلب دا په موقع باندې مړه وه هسپتال ته نه ورسېدلې چې خبرې ورسره نه دي شوي موقع باندې بس دی هسپتال ته دا رسول نو ما تر زمون دوم دغه ځکه چوک کې وی چا سده چوک کې راغلی تر دوی مو چې دا مونږ نه را کوزوله نو به دې سره په ما ته کتلی نو لکه بس بیا غلاس حقیقت شو بس ور کړل تاسو چا سره جنگ جګړه س مسله داسې سشته تاسو اف آی آر کې لیکلي چې داسې تنازع نشته نه بالکل نشته مونږه لکه دا کم میرا خیل کړي چې لکه دې سره مونږ سره خوا کې دا سنخیل دی بابر دا مونږ مشترکه غونته چوک دا په مشترکه چوک یادې ولته کم از کم زمونږ د مشران چې سم دي نو زم چې 100 ایرز ابو شو چې مونږ دلته اصول لکه دا کلره اسړی خپل ځان د کلی کې تاسو کې شکر الحمدلله اس قسمه زمونږ چا سره سم نشته دی تاسو چې کوم خوراکي و دي سره خو داسې خبرې نه وي شوي چې دی تاسو ته ویلي چې چا سره څه بحث یا سکول نوکري یا داسې په لاره کې نه جی دغه خبره خو بالکل نشته بالکل ځکه نشته چې لکه دا یو فیمیل وي او دی به دا چې ما خور لکه داسې هارت مسله ورته شوګر ورته نو دی به داسې چې دا کم از کم 10-15 منټ دا دی به وختي وتل چې سده چوک ته نور دی ځان به مخکې ګاډي راته مخکې ارینجمنټ وو د ګاډي خو چونکې بیا ګاډي دا موسم هم دغه شو نو دی وی چې له په پیدل وکړو نه نو ټیچرز چې دی چې سده چوک ته راوتل دا به مو نو دی به یو ځای بیا یو ګیدرینګ کې به ټول دغه ته چې هغه سکول ته یو ځای تلل نو که دغه شان صحیح شو نو بیا به دی پیدل من خپل پیدل ډیوټي لم په دې دیره باندې زو ټول خلک دي نو دغه بیا صحیح شو نو بیا به خامخا من دا من کول چې مزه کنه یوازې څنګه چې تاسو د دې چې کله واده شو بیا هغه ناکام شو دا تاسو سره په کور کې و د سره اخیری ځل تاسو څه خبرې شوي په دې سار یا د شپې ناسي مطلب خوراکي وخت کور کې خبرې اترې کیږي کنه نو بس موږ خو چې سار اوځو بیا لکه ما چې موږ مارکیټ کې نو وخت نو په شپه ما دي سره خبرې بس نه دي شوي تاسو سو خويندې رونه یې مورې دلی چې تاسو دا خو ټول کور کې مشره جی دا بالکل معنا مشره معنا مشرور می شیراز معنا مشر دی او موږ سلور وریانو دوه خويندې مې او مور پلار دی مور پلار ژوند دي او ژوند دي حیات اوس هغه څه وای مطلب چې خو بیا دی مور خو بیا دی کنه څه تسلی ورکوي نو بس هغه مور مې تقریبا 22 years چې هغه پیرالایز ده کنه هغه نن سبا کنډیشن دا سره چې پرونه لکه دا مونږ کور ته راوړه او کټ کې ناس هغه داسې لکه بالکل فیلینګ دی نو چې دا څه چل شوی دی کنه او والد صاحب مې هغه بس حوصله ډېره ده بس هغه لومبه خبر راوړي کې به خیری الله پاک کار لري دا مې والد صاحب نه تاسو له هور ډي پی اوم لک سات پهل راغلی وکنه پولیس ته تسلی درکړې ده
پولیس دي خپل اړخ نه خپل انویسټیګیشنز چې کوم دي هغه لکه زمونږ د خوراکي سایډ نه هم او هغه بل کوم فیمیل چې ټیچر مرګره ورسره وه د هغې سایډ نه هم انویسټیګیشنز کوي او ډي پي او صاحب موږ ته دا یقین دهاني راکړه چې انشاءالله ویری سون انشاءالله چې دی به موږ څه حل وباسو دې سره چې کومه دا بله ټیچر وفات شوې ده نو دا د دې څه مرګرې وه د ډېر وخت نه یا رشته داره وه یا بای چانس دغه ځای کې یو ځای شوي نه جی دا د مرګره وه دا ډېر ټایم نه هغه سکول کې هم یو ځای پوسټنګ به هم یو ځای بل دا چې کومه په چا واده رنده زموږ داسې کزن کېږي ترزویم کېږي نو دې دواړه به یو ځای ښه مرګتیا او لکه سکول ته هم یو ځای ځان لا کپړې مپړې څنګه کپړې یو ځای شوې دغه شان وخت یې قبرونه هم یو ځای ور مطلب دومره وخت یو ځای تېر کړی و په یو ځای باندې مطلب تلل به مو یو ځای باندې دنیا نه لاړل ها جی ها بالکل کلوز فرینډشپ او هغه لکه رشته دار مو کورانه جانم وا سکول ته مې وځو او دغه مرګ هم یو ځای ته جنازې هم یو ځای شو قبرونه هم یو ځای شو که مونږ وګورو لکه مطلب د ستاسو د خوراکي چې تاسو وایي 51-52 سال عمر وکړه دلته خو مونږ په دې کړو کې اکثر په زنانو تعلیم هم نه کوو دې څومره په مشکلات تیر کړیو په تعلیم کې او دې څونه کوالیفیکیشن و دی جی ماستر کوالیفیکیشن او لکه دا والد صاحب مو دا یوازې و دا ترونه مو لکه یو موږ مخکې یو کمباین فیملی را روانه وه لکه دې مور پلار دا خواهش و تاسو سبقونه ووایې نو بس هغه چې کوم پلار و یو ګټې والو هغه لکه په ما باندې په دې خویندو باندې ښه فوکس و چې تاسو سبقونه ووایې لکه معاشره کې یو ښه ژوند تېر کړې او لکه موږ چې بیا خپل هم رالو د ما نه کومه کشته خورم چې هغې نه موږ بیا خپلې منډې تړلې والې دي چې په کالج کې اډمیشن شي سکول وي یونیورسټي وي نو بس ښه په ګرانه دغه کې لکه یو نارمل فیملي والا خلک لکه هغه نارمل انسټیټیوشن خو لکه دغه سبق یې موږ ټیچر هم شوه بیا یو بل سپیان و چې موږ د دې ټیچرۍ لپاره څومره منډې والې لکه دا هغه وخت الیمنټري کالج دلته هم نه پېښور کې و دې باسټل کې و هغه منډه تړلې ورپسې والې یونیورسټو کې نو دغه سبقونه مې بیا هغه ټیچرۍ او د کوم اګزام یې ورکړه دغه والا ډي ام پوسټونه کوم چې ګورنمنټ اف ایجوکیشن دغه کې نو هغې کې بیا نوکره شوه لکه 2004 نه نوکري کوله ښه یو خپل ژوند هم تېرېده او منځ کې پکې دغه رالی شو دا ظلم شو صاحب ستاسو څه نوم دی ثواب ګل ثواب ګل صاحب تاسو څه روزګار کو اوسه پورې قصابی روزګار هم کو بیا موږ د میلونو ته ووتو بګاز ټیکې میکې به هم کولې دا چې کومه زنانه وجلې شوې ده دا ستاسو په بال بچ کې د ټولو نه مشره وه او دا بالکل مشره وه دا خو لکه ما څنګه ستاسو زوین هم تپوس وکړو که نه دا خو کلې دی دلته خو خلک اکثر په دا خو ډېر مخکینی خبر هم ده په جینکو خلک سبق هم نه وایي دا د هغې خواهش و که ستاسو خواهش چې دا دونه ډېر سبق ووایي زمونږ دا ټول خواهش و چېرې دا سبق ډېر وایي دې پسې بله کشره خور د هغې هم ډېر ویلي دي دا خو کور کې وه که نه مطلب واده نه پس دا راغلی وه کور کې وه ستاسو به ورسره څه روټین کې خبرې کېدې را کېدې یا پرون سهار یا شپې نه ورسره څه داسې خبرې اترې شوې وې دا خو چې به ډیوټۍ نه خوار راغله نو بس د ماشومانو ورونو سره به یې ګپ شپ لګوو موږ خو به اکثر د کوره په بار وو که نه پرون تاسو چېرته وی چې دا وشوه اطلاع څنګه میلاو شوه پرون خو زه دغه ساعت کور وم او زما یو کشره روندار د هغه بس راننوته اکدم اواز یې وکړ یاره په هغې ډزې وشوې نو موږ د کور روان شو او چې څنګه دغلته ور ورسېدم د زموږ دوکاندار دی ده راپسې موټر راوځغلو هغې کې کېنولم هسپتال ته یې ورسولم دا مړه وه نو چې زه ورغلم زما دا مشر زوی شیراز هلته هسپتال کې و دله ورغلم ده ته مې داسې اشاره وکړه چې څنګه چل دی زخمي ده که څه حالت دي نو ده راته بس په مې لاس واچوه خو سیټ ته بوتلم په بینچ کې کېنولم وایي راځه خانجي بس دوا ورته کوه دا چې پرون سکول ته تله ډیوټۍ له تاسو سره میلاو شوې وه نه دا به سهار د وخته تله تاسو په کمره کې وې موږ بیا له کمره کې د دې خوا ځان له کمره و بس هغې کې به وو دې سره به دا ورویرونو ګرانو کتونکو کمې دوه ټیچرانې چې وجلې شوې وې د هغې د فیملی خبرې هم تاسو واورېدې د پولیس افسران چې کوم دي د هغې خبرې هم تاسو واورېدې الله دې وکړي چې د دې دواړو ټیچرانو دا کیس زر تر زره ټریس هم شي او ملزمانو ته سزا هم میلو شي ځکه چې د یو ټیچر قتل چې کوم دی هغه د پوره معاشرې قتل دی زمونږ په دې معاشره کې که مونږ وګورو دا د کلو علاقې دي دلته د زنانو په تعلیمونو باندې ډېر زیاتې پابندیانې وي د هغې نه باوجود دې دواړو زنانو چې کوم دی دومره تعلیمونه کړي او په دې تیر
15 شل کاله کې دي په زرګونو جنکې چې کم دي د هغې تربیت کړی دی هغې یو مقام ته رسولی دي پښتو په معاشره کې که مونږ وګورو نو په زنانه باندې ډز نشته که غټې غټې دشمنیانې زمونږ په مخ کې تېرې شوې هغې کې په زنانو او په ماشومانو باندې څوک ډز نه کوي نو تاسو واورېدل چې د دې خو داسې چا سره څه تناظم نشته څنګه چې تاسو د پولیس خبرې واورېدې ای وایي چې یاره مطلب کوشش به کوو چې کیس ټریس شي کیس ټریس کېدل ځکه هم پکار دي چې دا ټیچرانې چې کوم دي دا د معاشرې ډېر معزز خلک وي که میل وي که فیمیل وي دا ډېر معزز خلک وي څنګه چې دا زنانه چې کوم دي دواړه د منونو خاورو لاندې شوې الله دې وکړي چې د دې دا کیس دغسې د منونو خاورو لاندې نشي او پولیس خپله ایفیشنسي وښیي ځکه چې دا د هغې دپاره یو چیلنجینګ کیس دی الله دې وکړي چې دا کیس دغسې د دې انویسټیګیشن روان وي او الله دې وکړي چې دې ډېر زر تر زره ملزمانو ته عمر سي او هغې له سخت نه سخت سزا هم ورکړي